صاحبانو زمون اهل سنه و جماعه دا عقیده ده چې د کوم مسلمان په زړه کې د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک کورنۍ سره چې هغه ته اهل بیت ویل کېږي علیهم السلام پزړه کې اغوی سره مینا او محبت نه اگر چې هغه پسې بدرد نه وای اټس چې هغه ته ناسبیت ویل کېږي ناسبی سوچ والا اټس بدرد پسې نه وای خو چې پزړه کې ور سره محبت نه محبت لازم دی مونږ اهل سنت و جماعت دا عقیده ده چې دا انسان کامل مومن نشي کېدای دا خبره مونږ کو علی الاعلان چې د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین وعلیهم السلام اوی سره مینا او محبت د چا نمی اغم کامل مومن نشي کېدای او دې سره سره چې اهل بیت د حضور مبارک سره چا پزړه کې پورا او کامل مين نه دا انسان هیڅ کله کامل مومن نشي کېدای او په دې باندې زارتا احادیث وایما با حواله چند اغا الفاظ ما ته په ذهن کې یاد دي اغا الفاظ یې مرتوایما د عربی عبارت یې مرتوایما کتاب مرتخایما راویم در تخایما چې دا کوم موقف دا ما بیان کا دا بعینه رسول الله مبارک په حدیث کې بیان کړی دی دا ځان نه دی دی وجنا اهل سنت و جماعت پہچان دا دی او وی پہچان دا دی چې د حضور مبارک نه پس چې د اتباع او د تابعداري څو قابل او لایق خلق دي چې د اوی تابعداري وشي هغه دوه نمونه دي یو نوم د صحابه مبارکانو دی او بل نوم د اهل بیت مبارکانو دی دا د حضور علیه السلام مبارک د تاریخ دوه پانی دي د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک د مینې او د محبت او د وفا دوه نمونه دي دا په دین باندې د قربانې دو یو دوا داستانونه دي هیڅ کله یو سنی مسلمان هغه داسې نشي کولای چې د صحابه کرام رضی الله تعالی علیهم اجمعین داوی مینا داوی محبت داوی خصائل داوی فضائل اغه سره ډیر محبت یو داغه بیان کا او غن کال تیر شي او چرته د اهل بیت علیهم السلام چې د حضور مبارک د کورنۍ افراد دي د حضور علیه السلام مبارک وینا دا د حضور علیه السلام مبارک بچیان دي د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک د خاندان مبارک او د نسب پاک افراد دي کال تیر شي خو چرته د هغه د خلینا اهل بیت علیهم السلام مبارک تذکرہ اغوی فضائل اغوی سره مینا محبت هغه بیان نشي دا د دې خبره دلیل دی چې دا انسان اهل سنت و جماعت نه وي چې صرف اهل بیت بیانې علیهم السلام او صحابه نه بیانې دام اهل سنت و جماعت نه دی او چې صرف اهل بیت علیهم السلام بیانې او صحابه نه بیانې دام اهل سنت و جماعت نه دی دی وجنا د فکر والا جوړ شي د درست فکر والا جوړ شي اهل بیت علیهم السلام د حضور علیه الصلاۃ والسلام بچی او خاندان دا د چا میراث نه دی
دا د یوې فرقې حصه نه ده، دا د یوې فرقې مشران او امامان نه دي، که دا میراث دی دا میراث د مسلمانانو دی، که دا میراث دی او دا امامان دي پیشواګان دي او مقتداګان دي، دا د مسلمانانو مقتداګان دي. هیڅ کله مونږه علی الاعلان دا خبره کړو چې د اهل بیت چې په کوم دین کې، په کومه عقیده کې، په کوم مسلک کې ذکر د اهل بیت علیهم السلام نه وي، باقاعده د هغوی په نوم باندې او د هغو فضایل ني، دا مسلک څه مسلک نه دی، دا دین څه دین نه دی، او دغه انسان د حضور علیه الصلاة والسلام اسلام سره هیڅ تعلق نشته. د کومې کورنۍ کلمه چې چا ویلي او د کومې کورنۍ نه چې چاته ایمان او اسلام میله شوی، د هغې کورنۍ د افرادو ذکر نه کړل یا ډیر کم کړل، دا د کامل مسلمان او د کامل مومن انسان نښه نشي کېدی. مونږ د دغه اهل بیت علیهم السلام د کور نه ایمان راوړی، مونږ د دوی کور نه کلمه ویلې ده، مونږ ته د دوی کور نه قرآن ملاو دی، مونږ ته د دوی کور نه اسلام ملاو دی. داسې خلقو سره یو مسلمان بے وفا کېدی شي؟ سوال نشي پیدا کېدی.